सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युवस्सला व युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइक हुमुल खासिरून। सूरह बक़रा 20 नंबर आयात दे अव्वल सिपारा दा। परुन 13 आयात पाखिरा के लफ्ज़ द फासिकीन ज़िक्र शो। नौज़दलता फासिकान खई चे दा चाहता हुई। रब फरमाई अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाह। फासिकान अगा खलक दी यनक़ुदूना अहदल्लाह चे माते वादे द अल्लाह। नक़द असल के स्पड़दल होता वही यो गुटा दा द पड़ी अगस पड़े नो देता नक़द वही। लका सूरह नहल के बराशी वल्लती नक़दत गज़लहा। अगा जनाना चिस्पड़ी अगा गुटी खपले नाल द पमाना दो गुटो सर रागले यो शिज जोड़ की बिया वापस स्पड़ी नो दगे ता नक़ज़ वई। नो दलतम पमाना द स्पड़दलो सर राजी अगा कसान चे अगे स्पड़ी अहद अल्लाह अगा वादा द अल्लाह यानी कम वादा चे अल्लाह सर कड़े प कम पड़ी बांधे क्लक कड़े दनो अगा पड़े दे स्पड़ी अगा कुलावई औ अगा वादा मातई। मिन बाद मीसाक़िही रुस्तद मजबूत वाले दागेना आहद अगा आहद कम चे अल्लाह सर कड़े दे नो कल दा आहद प अवामिरों की ज़िक्र कीगी लक कम बांधे चे अल्लाह हुक्म करे नो देतम आहद होई। लक मख की ज़िक्र शू या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी उअ्बुदू। तासो द अल्लाह इबादत कई बंदगी कई द अल्लाह नो दा अमर शो नो दाम यो किस्म द आहद ते औ कला पमाना द नह सरम राजी मन सरा वला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। अल्लाह लरा शरीकान मगर जवई नो दा नह शवा दाम आहद ते। दारंग आहद वही मजबूत आगे खबरे ता चे आगे मजबूत कड़ी प कसम सरा। यौ ख़ुआम खबर यौ
یو سړی قسم خوري په یو خبره باندې نو دغه قسم چې وخوري او په قسم سره خپل خبره مضبوطه کې دیتا عهد وای. نو رب فرمای ينقضون عهد الله چې سپړي کولاوي هغه وعده د الله کومه چې الله سره کړی ده. من بعد میثاقه رسته د میثاقنا میثاق لوستوي وعده ته رسته د میثاقنا چې د خ مضبوطه کړي دا خبره عهد کړي او عهد باندې کلک شوی مضبوط او رسته د دغه مضبوطیانه ده دا خپل عهد ماتي. میثاق قرآن کې ډیرو ځایونو کې ذکر شوی بلکې میثاق د يهوديانو د پاره هم ذکر شوی نصاراو د پاره هم ذکر شوی. میثاق د انبیاو د پاره انبیاونا عهد وعده غستل شوی دام ذکر شوی. میثاق د نور خلقو عام خلقو د پاره دام ذکر شوی. نو میثاق د ټولو د پاره ذکر ده. نو فرمایي چې عهد الله من بعد میثاقه وعده د الله رسته د مضبوطوالی د اغینا رسته د اغینا چې مضبوطه کړي. لفظ د میثاق قرآن کې 35 بار راغل. العهد المؤکد بالیمین اغا عهد چې هغه مؤکد کړي مضبوط کړي په قسم سره نو دغه میثاق شو. بیا دغه عهد دا پرون تاسو ته ذکر شوی او چې عهد یا خدا چې دینه مراد احکامات د الله چې کم اوامر دی او نواهی دی هغه ته ذکر دی. یعنی هغه چې الله په امر کړی دی او هغه چې هغه نه منع کړی دا د نیکیو په کارونو باندې حکم کړی دی د ګناه د کارونو نه منع کړی دا نو دام یو قسم د عهد نه دی. دارنګ الله په توحید باندې دلایل ذکر کړي دلیلونه لکه اعبدوا ربکم بندگیو کوي د رب خپل نو دی باندې بیا دلایل ذکر کړي دي چې دا رب هغه ذات دی چې تاسو ته ځمکه فرش ګرځولې اسمان چت ګرځولې هغه ذات چې باران راوري نو دی باندې دلایل ذکر دي. نو کله چې دلایل ذکر دي نو دی د پاره بیا انسان ته عقل ورکړي چې دا انسان په خپل عقل سره سوچو کی او دغه دلایل کم چې ذکر شوی دي نو داغه د وجنه هغه عهد د الله هغه اومن یا هغه عهد چې الله په سوره اعراف کې ذکر کړي لکه پرون تاسو ته ذکر شو چې بندگانو نه الله د انسان د پیدایش نه وړاندې وعده غسته الستو بربکم نو ټولو ارواحو روحونو په یو आवाज سره ویلي بلا ولنا الله تزمن رب نو دا هغه وعده ده. یا دینه مراد هغه وعده ده چې يهوديانو نه په تورات کې اغسته ده او وعده ده چې تاسو به آخری پیغمبر منئ او داغه کوم اوصاف ذکر کړي دا به تاسو خلکو ته بیانوي په خپل بم ایمان راوړي او نور خلکو ته بم دعوت د ایمان ورکوي. نو مراد کدغه عهد شینو بیا خاص شو او کدا نور درې عهدونه شینو بیا عام شو. ځکه تورات انجیل کې د پیغمبر علیه السلام پورا اوصاف ذکر او قرآن کې هم ذکر کړي. دویمه سپاره کې به ان شاء الله ابتدایي اول مخ کې راشي
الله فرمای چې دا اهل کتاب تا داسې پیژني کما يعرفون ابناءهم لکه څنګه چې خپل بچی پیژني. بچی چې څنګه پیژني نو دقه شان تا پیژني چې ته په حق پیغمبره. نو چا عبد الله ابن سلام رضی الله عنه نه تپوسو کو دا د يهودو عالمو به ایمان راوړو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې. وی قرآن کې آیات نازل دی چې دا اهل کتاب پیغمبر علیه السلام داسې پیژني لکه خپل بچی چې پیژني. ته په دې کې څه نو اوی زمونږ په خپلو بچو کې شک راتلی شي چې خدای پیغمبر په حقانیت کې زمونږ شک نه راځي. دا بالکل حق او سچ دی. نو هغوی ته د دې ټولو اوصافو پته وه خو بیا هم ایمان نه راوړو د وجې د ضد او د وجې د عناد نه. نو دلته د عهد نه هغه عهد هم مراد کېدی شي چې یهودو نه اغستی په کتاب تورات کې چې تاسو به د پیغمبر علیه السلام تابعداري کوئ او نور خلق بم دین اسلام طرف ته رابلئ. عهد الله عهد الله من بعد میثاقه ورستا د مضبوط والد اغینا ويقطعون ما امر الله ويقطعون او کټکی دوی ما اغس امر الله به چې حکم کړی دی الله پاغه سرا ایو صلا چې هغه دې جوړ او ساتلې شي توړ دې پکې ناراضي. یوصل جوړ تا وای په وسط جخت او ساتلې شي. قطع دا مقابل د وصل دی. وصل جوړولو ته وای یو ځای کولو ته او قطع کټ کولو ته وای او نورم په ډیرو معنو سره راځي. قطع ټوکړې کولو ته وای پرې کولو ته وای او یو سیس د بل نه جدا کولو ته وای. کله دا قطع په معنا د هلاکېدلو سره راځي لکه سوره آل عمران 137 نمبر آیات کې ليقطع طرفا من الذين كفروا دې د پارا چې هلاک کی. نو دلته په معنا د هلاکت سره راغله. قطع په معنا د هلاکت سره راغله. او کله قطع په معنا د مسافت سره مرضی یعنی په معنا د سفر سره مرضی. سړی چې سفر کوي نو زمکه قطع کوي ختمي. دې زینا صدر پورې سفر کوي نو د چې قدمونه خلی نو رو رو د ازمکه کټ کوي صدر ته ځان راسي. په معنا د سفر سره مسافت قطع کول. سوره توبه کې الله فرمایي ولا يقطعون واديا الا كتب او نقطع کوي دی نتیریږي دوی وادیان په یو وادی باندې الا كتب مگر لیکل کېږي دوی ته پاغه باندې عمل. دوی چې د الله د رضا د پاره یو وادي قطع کوي نو الله پاغه دوی ته اجر ورکوي. نو دلته په معنا د مسافت د زمکه د ختمولو یا سفر کولو په معنا سره راځي. دارن قطع په معنا د تعلقات ختمېدلو سره مرাজি لکه سوره بقره 166 نمبر آیات کې وتقطعت بهم الاسباب او کټ شي په دوی باندې هغه سببونه یعنی تعلقات کټ کی. قطع په معنا د زخم سره مرাজি زخم سره سوره یوسف 31 نمبر آیات کې وقطعنا ایدیهن کټ کړل دوی خپل لاسونه چړې ورکړې وې زلیخې په لاس کې ملمنو ته نو هغه چې یوسف علی السلام وکتو نو خپل لاسونه کټ کړه نو هلته په معنا د زخم سره راځي وقطعنا ایدیهن په معنا د نسل بندولو سره راځي سوره عنکبوت 29 نمبر آیات په معنا د بیخکندۍ سره راځي سوره انفال 1 نمبر آیات او په معنا د تقسیم سره راځي سوره اعراف 160 نمبر آیات او په معنا د فیصله سره راځي سوره نمل 32 نمبر آیات.
نو دلته دا قطع په ډېرو معنو سره راغلی. ويقطعون دلته په معنا د ختمولو کټکولو سره راځي. ويقطعون او کټکې دوی ما اغس امر الله چې حکم کړی دی الله به پاغه سره ايو صلا چې هغه د جخت او ساتلې شي پیوست او ساتلې شي. نو وصل دا پس معنا سره راځي. وصل امام قرطبی رحم الله، خطیب شربینی رحم الله فرمای چې هر غلطی کول یا نو دا هغه وصل ختمول دی. قطع د وصل دا هر غلطی چې کوي دا انسان دارنګ په معنا د خپلولی قطع کولو سره مرضی. الله حکم کوي چې تاسو خپلولی جوړه کوي، خپلوانو سره رشتہ داری او پالی او سوګه کټکي. نو التم په معنا د وصل سره راځي. دارنګ په معنا د دوستانه پرې خودو سره مرضی چې مسلمانانو سره دوستانه پرېګ دی. نو الله فرمایي چې ويقطعون کټکي دوی هغه شی چې الله په حکم کړی د وصل کولو. نو یعنی مسلمانانو سره دوستانه پرېګ دی او قطع کوي. په معنا د فرق پمنځ د ایمان کې پر رسولانو کتابونو باندې یعنی دوی فرق کوي. بعض خلک داسې دي چې هغه یو کتاب منی بل نه منی، نو دا فرق شو پمنځ د کتابونو کې. بعض خلک پر رسولانو کې فرق کوي، بعض رسولان منی ایمان راوړي بعضو باندې نه راوړي، او بعض خلک هغه فرشتو کې فرق کوي. نو دغه فرق دا چې څوک کوي نو دام په معنا د قطع د وصل دا. دارنګ د مسلمانانو جماعت پر خودل دام په معنا د قطع د وصل دا. ويقطعون ما امر الله او قطع کوي دوی هغه څه چې الله په حکم کړی ايو صلا چې د پیوست او ساتلې شي. ويفسدون في الارض او فساد کوي پزمکه کې دوی فساد کوي پزمکه کې فسادیان دي. نو ګورئ درې قباحت ذکر شو. یو ينقضون عهد الله چې د الله وعده هغه پرېږدي ماتي. دویم يقطعون ما امر الله کټکي هغه چې الله په حکم کړی دی. الله وی جوړ راولي او دوی پکې توړ راولي. نو دوی کې دویم مرض او بیماری دادا. دریم فساد کوي پزمکه کې. نو فساد شرک کوي، د الله نه غیر د بل چا عبادت کوي، او دا د ټولو نه لوی فساد دی چې د الله بندگی نه کوي، د الله بندگی پریخي، د غیر الله بندگی کوي، نو دا لوی فساد دی. نو الله تعالی دا درې قباحت د دې ذکر کړل. په دې دریو کې ټول را جمع دي، څومره قباحتونه چې دي نو په دې دریو کې جمع دي. یا با انسان وعده ماتي، نو هغه اره وعده الله وی اقیموا الصلاة او د منځ نه کوي نو وعده ماته کړه. الله وی آتوا الزکاة د نه ورکوي وعده ماته شوه. دارنګ الله فرمای کتب علیکم الصیام پتاسو باندې روزه فرض دي نیسی وعده مات. نو دا ټول په دې کې داخل دي. بیا ترتیب دا دی چې کله دا ينقضون په معنا د سپړدلو سره شي. نو درې فساد د دې ذکر کړل. یو فساد خو دا دی چې دوی سپړي، نو که یو سړی یو شیز اوس پړي خو بیا هم په کار راځي. مثلا یو سړی بنین جوړ کړی د تار نه، نو هغې کې یو تار چې راونی سي رایخ کې نو ټول بنین کولاویږي. نو دا خو کولاو که په دې کې دا قطع راوسته، نقض پکې راوسته، لیکن بیا هم چې کله انسان شروع شي کوشش وکړي نو دغه تار نه بل بنین هم جوړولی شي. دوی مې د دې نه لږ زیات ذکر که
هغه څه شی دی ويقطعون ما امر الله قطع کوي دوی کټ کوي هغه چې الله په حکم کړي نو دغه بنین دی دا کم چې د تار نه جوړ شوی د چاړه راواغسته او کټ کټې کو نو مخکې خو ته واپس بنین جوړېدو اوس ته بنین نه جوړېږي بس بیکار یې که ها دومره ده چې دی نه یو تار وباسې نو تار به دې په کار شي یا دغه بنین نه صافي وغیره جوړې نو جوړېږي ته دریم نمبر کې د دینم ترقی وشوه ويفسدون فی الارض دا بنین راواغسته اور کې وغورځو ویسوځو نو اوس خو ختم شو نو دوی دا کار کوي دا درې قباحتونه الله د دوی ذکر کړل درې چې دوی په ځمکه کې فساد شرک کوي چې دوی دا کارونه کوي نو دوی ته به څه ملاویږي رب فرمایي اولئک هم الخاسرون دوی تاوانیان دي که نه او تاوان خو دې ته نه وایي چې یو سړی تجارت کوي او تجارت کې دی سر په سر شي نو ده ته تاواني څوک نه وایي مثلا یو سړي سره 1,00,000 روپۍ دي او د په تجارت شروع کو مال واغسته چې خرڅ کنو واپس ور سره مکه 1,00,000 راغله نو خلک دا نه وای چې د تاوانو کو تاوان خو علی چې د پکې دا 1,00,000 وبېلی نو خلک وای د تاوانی شو نو دوی ارس وبېلل سم ور سره نه دی پاتې هغه کم رأس المال چې ور سره دی غم ختم دی هیڅ هم نشته دی تاوان کې پراته دي نو تاوان دی ته وای بیا ګورې ورته الذين دا فاسقان هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې ماته وعده د الله سپړي هغه وعده د الله کولاوي وعده د الله من بعد میثاقه رسته د مضبوط والد غینا ويقطعون ما امر الله او کټکي هغه چې حکم کړي الله به پاغه سره ايوصل چې هغه د پیوس کړي شي ويفسدون في الارض او دوی فساد کوي پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دغه کسان هم دوی تاوانیان دي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین الله رحم کرمو کې گناهونه معاف کې په گناهونو مضاعف قلم راخ کې آخر خاتمه مو بالایمان کې ایمان د زوال نم اوساته د خپل قهر او غضب نم اوساته شرمندګۍ رسوایی دنیا آخرت نم اوساته حیا پردې را باندې واچولې کې ظالم د ظلم نم اوساته مظلوم د بد دعاو نم اوساته مخلوق د محتاجۍ نم اوساته الله خپل ځان ته محتاج کې کریم الله د دروغ نه غیبت نه بهتان نم اوساته الله زمونږ سینې د قرآن په نور باندې منور کې الله زمونږ سینې د قرآن په علوم باندې منور کې کریم الله زمونږ مینه محبت د خپل کتاب قرآن سره پیدا کې د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت سره پیدا کې الله د خپل دین سره پیدا کې الله د خپل عبادت سره پیدا کې الله د مسجد سره پیدا کې کریم الله څومره مسلمانان چې ستا د دین خدمت کوي الله د دین په هر لار هر شوبه کې دی رب ته فاتح ناصر او مددگار شي الله څومره خلق د دین د ختمولو کوششونه کوي هر ځای هر جامه کې رب کې هدایت په نصیب کې هدایت ورته وکي الله کا ذلی بدبختانی هدایت ازل نه قسمت کې نه ته هلاک او تباہ کې موږ مسلمانان شرونو فساداتونه په امن او امان کې کریم الله سمره بیماران د اهل اسلامي کورونو کې وي اسپیټالونو کې د ناسو کسانو کې رب د نیک عمل لپاره ورته صحت کامله عاجله ور نصیب کې کریم الله سمره خلق بے ګناه جیلونو کې الله ته د جیلونو نه رهایی نصیب کې کریم الله کم چې ګناهګار پکې دی الله اول د توبې توفیق ورکې بیا رهایی نصیب کې کریم الله د دیناسو کسانو سمره حاجتونه پزړه کې الله سره زمونږه شری حاجتونه پوره کې الله مشکلات حل کې کریم الله سمره زنانه کورونو کې تفسیر ترجمه اوري الله په سرونو باندې حیالو پټي واچولې کې
کریم الله حاجتونه پوره کې مشکلات حل کې الله د چا کورونه آباد نه الله کورونه آباد کې د چا کورونه آباد اولاد نه الله نے کمل اولاد ور نصیب کې الله د چا اولاد وی نه کمل صالح قرآن خانه دیندار سره زمنګ د اولاد لوی کې کریم الله د چا کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کې د چا کاروبار وی برکت ورته پکې واچولې کې الله سمره ژوند زندگی دې را کړې ټوله موږ نه په خپل دین کې خرج کې الله موږ نه د خپل دین خپل رضا کار واغستلې کې کریم الله سمره اساتذه کرام زموږ ژوند دي الله ټولو نه د خپل دین خدمت واغستلې کې الله د صحت په جامه کې عمر دراز نصیب کې کریم الله سمره اساتذه کرام وفات دي الله خصوصا استاد محترم قاری انارګل صاحب قبرونو باندې انوارات نازل کې الله اعلی مقامات په جنت الفردوس کې نصیب کې کریم الله د چا والدین وفات الله مغفرت نصیب کې بخنه او کې قبرونه د جنت د باغچونه باغچې وګرځي د چا والدین ژوند دي سره زمنګ د والدین الله عمر دراز نصیب کې کریم الله د صحت عافیت په جامه کې عمر دراز ور نصیب کې الله د غي د دعاګانو نه موږ محروم مکه کریم الله د غي د لاس سایه زمنګ په سر باندې همیشه د پاره لري الله سمره را روان نسل دی الله د ټولو مینه محبت د خپل دین سره پیدا کې الله ته حافظان کې قاریان علماء کې اغه حسنین بیا وی جماعت ډیره دعا وکي دعا ورته وکي الله خسته عالم ته جوړ کی بیمار دی الله صحت ورکی او الله د خپل پلار په نقش قدم د مفتی سے په نقش قدم روان کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابہ اجمعین.